لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف وي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. زما ډیر محترم او عزتمند او معزز طلبه کرام، مخکې د دینه چې خپل په اصول التفسیر کې شروع کوم، د دې علم اهمیت په نسبت سره نور علومو ته هر چا ته واضح او ښکاره دی، او په داسې فکر او سوچ باندې باید موږ او تاسې کلام شریف ته زنګونونه قد کو کینو چې دا د رب ذوالجلال یو قانون او کلام مونږ ته رالیږلی شوی دی، د مخلوق د کلامونو ګمان ور باندې ونه کو. بهترین کلام دی، کلام الملوک ملوک الکلام، د بادشاہانو خبرې د خلکو د خبرو بادشاہي کوي، چې رب کائنات دا تمامی دنیا او د بادشاہانو بادشاہ دی، ملک الاملاک او ملک الملوک، شهنشاه جهان دی. نو داغه دا خبریم چې دی د خلکو د خبرو بادشاہان دی او بادشاہي کوي. نو په تازه اولم خو کوس مو کیږي غسل ورتوش او کاغه تکلیف نو لاقل په تازه او د سبان دی. مخکې د دینه چې ترجمه شروع کیږي د درود شریف تلاوت او د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې بارها بار درودونه وای او فقط د حصول ثواب په نیت باندې حاضری کوي چې په دغه مجلس د درس د قران کریم کې به د رب کریم د اړخ نه په مونږ انوار او رحمتونه وریږي، مونږ به په دغه کې شرکت کوو. د فضول غپونو نه په مسجد کې ځان ساتي، د قران کریم د بیادبۍ نه ځان ساتي، په عزت او احترام باندې ځان سره همړی راوړی او کدل ته په مسجد شریف کې پراتوی راخلی نو په عزت باندې راخلی. د اهلسنه والجماعت د مدارسو او د سنیانو مسلمانانو د نوې روشنۍ والا جماعتونو سره عظیم فرق او توفیر فرق چې کم دی هغه په ادب او په بیادبۍ کې دی. موږ اهلسنه والجماعت تلقینات عوامو ته د ادب ورکو او نوې روشنۍ والا خلک بیادبۍ ته راکاږي. موږ وایو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب کوئ، د هغه د صحابه کرامو ادب کوئ، د امامانو مجتهدینو ادب کوئ، د علماء کرامو ادب کوئ، د مور او د پلار ادب کوئ، د پیرانو مرشدانو ادب کوئ، د مشرانو ادب کوئ، د قران کریم ادب کوئ، د کتابونو ادب کوئ، د مسجد ادب کوئ. انوی روشنی والا دغه تعظیم د غیر الله شرک غني، دی ادب ته د بدعت او د شرک لقب ور کوي،
نو خپلم بے ادب دي او خلکم په بے ادبۍ کې اخته کړ. نو ټول حضرات سامعین ورونو دا مطالبه ده چې د قرآنی کریم درسونه دي د قاضی حمد الله په شکل نه غاڼي، د فنون مدونه او نحو صرف په شکل دی نه غاڼي چې بس یو کال فلانه مدرسه کې می تیر کا او فلانه کتاب می وویل نه. لکه څنګه چې کلام الله شریف پټولو کتابونو باندې بهتري لري، نو درس دا هغه او مجلس چې هغه کې درس د کتاب الله شریف کیږي هغه هم پټولو مدارسو باندې او پټولو درسونو مدرسو باندې بهتري لري. دې ته په دغه عقیده باندې کې نه احتساب نیت وکوي چې الٰه العالمین به موږ ته په دې باندې اجر راکړي. نو د بیا ادبۍ نه ډیر زیات ورکې ځان وساتئ، اسنه چې د ثواب پته ما باندې راغلی او ځان سره د ګناه پیټي امباریو نه سي. زمونږه دا درس نو قرآن کریم د نن آغاز او شروع شو. حضرات سامعین ورونه چې په هر ځای کې وي د سحر نه به ان شاء الله مسلسل وار د رمضان او د شعبان په دغه ورځو کې دا درس دایمي نشریږي او باقی نشریات زمونږه د رمضان په میاشت کې به د ماسپخیم نه مازیګره پورې هم نشریات جاری وي او دا شان د ماخستن نه بعد په غیر رمضان کې زمونږه درسونه او تقریرات اصلاحیه هغه د کار رئیس شروع دي، عوام په خبر دي. درې ورځې پورې به ان شاء الله اصول تفسیر بیانېږي. نو بهر چې کوم حضرات رونه نارینه زنانه د FM په ذریعہ باندې اخذ کوي هغه دي تنګيږي نه، چون کې محفل د طالبانو نډک دی، وګڼ تعداد کې طالبان راغلي او تشریف فرما دي. نه د دې لحاظ ساتلو په وجه باندې دا اولنی درسونه بسنا سم مشکل او سخت او معلق وي، خو بهر اوریدونکو حضرات دنه تنګيږي. ان شاء الله روانه ترجمه او په اسانه لهجه د عوامو په طرز باندې کول شي او طالبانو د پاره به معلقات په نحوی صرفي تحقیق باندې حل کول شي. اصول کې ځان سره اصول التفسیر د قرآنی کریم چې کما د متعددو کتابونو خلاصه را جوړ کړی دا به پلس مباحث باندې مشتمل وي. مبحث اول چې نن درس په مبحث اول کې دی فی معنى القرآن والتفسير لغة واصطلاحا. فی معنى القرآن والتفسير لغة واصطلاحا. نو قرآن کریم او د تفسیر لغوی او اصطلاحي معنا او ترجمه یادول. مع بیان اسامی القرآن سره دي چې د قرآن کریم متعدد اسماء دي او نمونه دي چې بعض آیتونو او حدیثو کې هغه ته اشارات شوي دي. د قرآن کریم هغه اسامی به هم ذکر کول شي. دا اول مبحث د شروع نه وړاندې د علم اقساماتو پیژنئ. علوم شرعیه دا په څلور قسمه باندې دي. اول ته اصول ویل شي، دویم فروع، دریم مقدمات، څلورم متممات. پدې کې د کتاب الله او د تفسیر هغه انداز خایو چې دا په دې څلور وړو علوم شرعیو کې کوم رتبه کې پراته دي. علوم شرعیه څلور قسمه دي، کتاب اصول، فروع، مقدمات او متممات. اصول څلور دي، کتاب الله، سنت الرسول، اجماع الامت او قیاس المستند والمستنبط من هذه الاصول. هغه قیاس چې د دریو اصولو ته استناد شوی وي. دا د اهل السنه والجماعه اصول دي. څلور مذهبونه ائمه مجتهدین محدثین تر اوسه او تر ورځې قیامت دا صراط مستقیم خواندان داغي په دا شعار وی چې ادله د شرعي، اصول د شرعي دا چې دي څلور دي. او د اهل السنه والجماعه په خلاف چې څومره جماعتونه دي
هغه به بعضی یو نه مانی، بعضی به دوه نه مانی، بعضی به درې نه مانی، بعضی به ټول نه مانی. خو اهل سنت والجماعه شعار بداوی چې دا اهل سنت اصول څلور دي: کتاب الله، سنت رسول، اجماع او قیاس د علماء الفحل. او د مقلدینو په خلاف چې غیر مقلدین دي، دا غي شعارونه او د غي اصول دو دي: کتاب الله اور سنت رسول. اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله اور سنت رسول، دا د غي شعار دي. اجماع الامت دا غي په نسبت دلیل شرعي نه دی. قیاس مستنبط هغه ته خفاهیات او د خېټه خبرې وای. او د اهل سنت والجماعه اصول څلور دي. اپدې کې بیا بعضی جماعتونه دي چې هغه یوازې قیاس نه مني، اجماع مني. بعضی غلو والا متشددین او افراطیان هغه اجماع هم دلیل نه غني. بعضی نور جماعتونه پدې کې شتا چې هغه ته عثمانیان یا پرویزیان وایي. عثمانیان خو بخاری او مسلم منی، آسیای ستو کې بعضی منی، خداینا اخوا دی خو کتب د حدیث نه منی. او پرویزیان چې کوم دی هغه وایي چې موږ اهل القرآن یو او زموږ دلیل یو دی چې کتاب الله دی فقط. ناغي سنت رسول، اجماع الامه، قیاس مستنبط دا یو هم دلیل نه غني سوا د قرآن نه، او ځان ته اهل القرآن وایي. او داغي پسې بیا قیدینیان دي، نو قیدینیان به کتاب الله هم نه مني. او داغي داسې وهمونه دي وایي چې کلام شریف وزایا الاعوذ بالله ثم خطا شوه دی یا د دروغ نسبت ورته کوي. دا سلسله به سلسله تدریجا عیسویت تکار دی روان دی. خو یو د مسلمان اړول نشي درجه په درجه باندې. اولی د قیاس نه منکر کې د فقهاو د اجتهادات او اقوالونه، به اجماع الامت نه منکر کې وی دا سندونه لري، دې ته اعتبار نشتا. به درجه په درجه باندې سنت رسول کې ورته خبره راوباسي، دې کې ضعیف دی او فلان دی او فلان دی، بس صحت تمن نور نه مانو. بیا درجه به درجه وایي چې دا څلور. بعضی کتابونو د غیر مقلدینو کې ما دا کتلې دي چې لیکلي دي، وایي چې دا ترمذی چې کوم دا د ضعیف او د موضوعي احادیث یو مجموعه ده. ترمذی شریفه چې دا امت مسلمه اجماع ور باندې په صحیح سته کې داخلي، شپږ کتابونه د صحیح حدیثو صحیح سته هغه کتاب کې لیکلي دي چې ترمذی شریفه دا د ضعیف او د موضوعي احادیث یو مجموعه ده. نبی درجه به درجه وايي بخاری او مسلم منو. بیا چې پرویزی شنو وایي اهل قرآن یو دیته هم اعتبار نشي. بیا چې قیدینی شنو کتاب الله ته هم اعتبار نه ور کوي. دا اصلا د عیسویانو پرچار او کار دی او د مسلمانانو په منځ کې تفرقه غړول مقصد. دا چې مونږ وایو چې کتاب الله دلیل دی او سنت رسول دلیل دی، په دې دواړو باندې په نصوص شرعیو کې متعدد دلایل موجود دي. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطیعوا الله اطاعت الله په کتاب الله کې دی، اطاعت رسول په سنت نبوي کې دی. ترکت فیکم امرین كلما تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي في روايه كتاب الله وعترتي في روايه. روایت کې دا راځي چې زما اولاد او دا شان کتاب الله تاسو کې پاتې دي. او دا چې اجماع په دین کې دلیل شرعي دی، دلیل په دې باندې دای کریمه دی: ومن يتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. چا چې تابعداري وکړه غیر سبیل المؤمنین، د مؤمنانو د جماعت او د لارې نه سیوا د بل لارې، نوله ما تولى غړخته وګرځو او ونصله جهنم، منتها کې به جهنم ته داخل کو. وساءت مصيرا، بد مرجع هي د جهنم. په دغه ځای باندې علامه قرطبي رحمه الله او امام فخر الدین رازی وایي چې دای کریمه صریح دلیل دی په دلالت د اجماع کې، چې اجماع یو دلیل شرعي دی. د مؤمنانو لار پسې تلل ضروری دی او د مؤمنانو د لار خلاف کول چې کم دی دا سبب د دخول جهنم. او هر چې قیاس دلیل شرعي دی، باغی باندې د تقلید په مباحثه کې متعدد اقوال پیش کړي شوی دي.
مشهور روایت هغه متعلق د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ قول چې کله هغه یمن ته لېږل شو محبوب ورتوای بما تقضي یا معاذ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد که قرآن کریم کې د مندنه کړه یا فإن لم يكن که قرآن کریم کې نو قال فبسنة رسول الله نبی علیہ السلام په سنت او فیصله کوم نبی علیہ السلام ورتوای فإن لم تجد فی روایت فإن لم يكن كنو پزما په حدیثو کې بیا قال اجتهد برای بیز په خپل رائے باندې اجتهاد کوم او د یمن خلکو ته د اجتهاد پیش کیږي او هغه په عمل کوي هغه مقلدین جوړیږي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اجتهادی استنباطات او توقیاسیات ته بدونه غنلا چې دا کار مکو دا بیکاره کار دی بلکې ویل الحمدلله الذي وفق رأي الرسول رسوله مع رأي رسوله هغه ذات لر سنا ده چې زما د استاد رائے د خپل استاد رائے سره برابر کړه زما هم رائے دا چې مسله قران او حدیث کې نوا اجتهاد به رائے دی وشي على هذا الترتیب عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پر روایت د نسائی باندې دا تفصیل کړی دی مبارک په عراق کې خلکو ته आवाज او اعلان کړي چې علما او شاګردانو مسله چې در تراله پیش کوي کتاب الله لرا کور کې وا فیصله به وکړي کنا ورکی نبی تاسو سنت رسول ته پیش کړي فیصله به وکړي کنا ورکی نبی فیصله وکړي علامه قضا به الصالحون چې نیکانو په کوم شي فیصله کړي وا دا جمع ده یعنی معنی دا ده چې تاسو به اجماع په سلار شي او کچرتا هغه کې هم نو اجماع مسله موجوده نه هغه نه بعد تاسو اجتهاد بالرأي وکي بعض علماء به فتوا دا ور کړی صاحب کرامو کې چې به سوچ وکي یا شاته شي او یا اجتهاد وکي عبد الله ابن مسعود صاحب وايي شاته کېګه ما اجتهاد او تفکر په خپل باندې وکا چون کې داغه شاګردان مجتهدینو هغه اجتهاد کولای شو مونږ تاسو د اجتهاد اهل نه یو مونږ تاسو په وخت دغه ټیم کې چې کتاب الله سنت رسول او اجماع الامه موجوده نه وي نو مونږ به جواب کوو قول له مجتهد لرا چې هغه اجتهاد خپل کړي دا اول قسم د علوم شرعیه دی څلور قسمونه دي دویم فروع دي ما فهم من تلك الاصول ما وافق لاقوال اهل السنه والجماعه د دې اصولونو مستنبط شي او د اقوالو د اهل السنه والجماعه سره برابر وخیږي استنباطات خو خوارجوم کړی دي شیعانوم کړی دي قدریه هم کوي مرجئه هم کوي روافض هم کوي معتزله هم کوي ډیر جماعتونه دي دعا یا ټول به کوي ټول نم دغه دلایلونو کتاب الله او سنت رسول الله باخذ کوي خو فروع هغه فروع فهم من تلك الاصول ما وافق لاقوال اهل السنه والجماعه چې د دې اصولونو را فهم شي خدای اقوال د اهل السنه والجماعه د ائمه مجتهدین فی الكلام دا غي سره خبره برابر وخیږي دا دویم قسم د علوم شرعیه او چې علم فروع دي دا په دوه قسمه دي یو هغه دي ما يتعلق بمصالح الدنیویه دویم هغه دي ما يتعلق بمصالح الاخرویه هغه دي چې دنیوي مصالح پورې تعلق لري دویم هغه چې مصالح د آخرت پورې تعلق لري کم علم شرعی فروعی چې مستنبط من الاصول الاربعه دي او تعلق تر مصالح دنیویو پورې لري دا په دوه قسم باندې دي یو قسم عبادات او دویم قسم معاملات او هغه علم چې دغه فروعي مسایلونو بحث کوي چې تر مصالح دنیویو اکثرا تعلق نسی او مصالح اخروی ورکه هم کم کم چړل کیږي داغه نه تعبیر کولی شي په علم الفقه باندې علم فقه پلان دي صاحب باندې کتا سو هدايه وګورئ نو سلور جلد هدايه او دا اول جلد باغې کې دا تر مصالح د آخرت تعلق نسی چې هغه طهارت دی صلات دی زکات دی حج دی صوم دی وغیرہ د دې نه خوا کني کاته دي کعتق تدي کحدود تدي کور پسې اخو ورول شفي جارات تدي ناټول معاملات دي بیا اټول بیا معاملات دي فلهذا
دغه علوم فرعیه چې مستنبط من اصول اربعه دي چې علوم شرعي دي ما يتعلق بمصالح الدنیویه هغه علم فقه ده چې اکثرا مصالح دنیوي دي معاملات دي او کم ورکه بحث د عبادت دي او دویم هغه فروع دي ما يتعلق بمسائل الاخرویه چې هغه د آخرت تر مصالح به تمامه تعلق نسی هغه کې د دنیا د معاملاتو څخه قصې نه وي دا غینه تعبیر کولی شي په علم التصوف باندې او علم الطریقات باندې علم الاسرار باندې علم الکشف باندې علم المکاشفه باندې علم اللدنی باندې علم الباطن باندې او دا شان چې کوم دی دا نمونه هغه ته کې خدای کېږي مشهور نوم علم التصوف دی چې د مشایخ په دربارونو کې چې حقانی مشایخ یې حاصلي هغه هم اصول نه دي اصول هغه څلور دي هغه یو فروعي علوم شرعیه دي خو هغه فروعي داسې علوم شرعیه دي چې مستنبط د اصول اربعه دي خو سره د هغې نه تعلق تر مصالح اخرویه ونیسي تر مصالح دنیویه د هغې څه کار نشته دی په تصوف او په طریقت کې معاملات نشته دی هلته ټول تعلق ستا د باطن د رب کریم سره یو وصل او تعلق جوړول دي دریم د هغې نه مقدمات دي مقدمات هغه علوم شرعیه دي المقصودة الاصولية الفنان هغه علوم مقصوده للغیر دي چې دا غینه تعبیر په فنونو باندې کېږي سوا د علم فلسفي علم مناظري او علم المنطق نه دا درې علوم به تیوباسي د دې نه خو چې فنون مدونه دي کصرف د کنحو ده کمعانی دي او کبیان دی وبدیع دي وغیره علوم متعلقه تر دې خوشاچ دي اصول د فقه دي وغیره ندا مقدمات هغه علوم شرعیه مقصوده دي چې مقصود للغیر دي او عبارت دا غینه په فنون مدونه باندې کېږي مقاصد اصلیه نه دي کچا مقاصد اصلیه وګرځول تمام عمر ضایع شو تباہ برباد شي بلکې دا پل دی علی د وصل دا کتاب الله سنت رسول الله چې په زبان عربی باندې دي مونږ تاسو عجم یو دا هغه زبان دا هغه معلقات د حل لپاره د دې فنونو ایجاد علماء کرامو کړی نو دا غیر شرعیه نه دي دا تمام علوم شرعي دي او په علوم شرعي کې نه اصول دي نه فروع دي بلکې مقدمات دي چې دا مقدمه د غیر دي او دا مقصود للغیر ګرځیدلي څلورم متممات هي ما تحصل المحافظة بها من الآفات الخارجية دا هغه علوم دي چې د دې په وجه باندې د خارجي آفاتونه حفاظت راځي دا غي تعبیر تکیږي په علم منطق باندې علم المناظره باندې علم الفلسفه باندې دا علم بنفسه واهیات دي دا علم بنفسه چې کوم ده صفایدي ورکې نشته لیکن فائدہ په دې وجه مقصودی ګرځېدلې دي او شرعي ګرځېدلې دي چې په دې کې حفاظت د آفات او خارجيونه چې د خارج نه د اهلسنه والجماعه په عقیده باندې کوم اعتراضات راځي په علم فلسفه او منطق او په علم المناظره کې داغي دفاع کی کدا دیوال ورته چرته نه وي نو دا غیار برابرته شي او چیلنجونو په طریقه باندې کدا مناظرین دفاع ونه کی ندی بدل سنت والجماعه عقیده خرابي نو یو نیم باتور پیدا کیږي د دې په مخ کې صد باب او دیوال شي دوی بیا ضروري اعلان نشي کولای چې موږ مناظره کوو یعنی بیا غلام حضرت مولا پیدا کیږي میدان ته ورز لانجه جوړیږي بیا نو په دې وجه باندې دا علوم د مناظری دي کله علم منطق دي کله علم فلسفي دي دا مقاصد نه دي دا غیر مقاصد دي دا فقط د دې وجنه چې د آفات او خارجيون علی سنت ته اعتراضات متوجه کیږي خلق په دې باندې بے ځای تعنی لګای داغه د دفاع د پاره دا علی نو کڅوک منطق وایي د دې لپاره چې زه به تکمیله درس کوم نو یقینا په حرامو کې عمر تیر کړی دی او تمام عمر به حرامو کې تیر شي اګه څوک تکمیله وایي منطق وایي د دې لپاره چې زه به د اغیار او دفاع په باندې کوم نو به علم شرعي دی به دی وایي به ممکن چې له ورته په دغه فضولیاتو ماجر ورکی نو علم ډیر بیکاره علم دی علما د سلور مذهبونو د حرمت فتوی ورکړي دي خو امام غزالی رحمت الله علیه علوم کې
دا په علوم شرعیو کې داخل کړي فقط په دغه نیت باندې چې دا د آفات خارجیو د پاره دفاعګانې دي. یقینا چې مناظر سړي منطق نه ویلي ا مناظره نشي کولای، او چې مناظره کوي نو ډېر سخت به یریږي او بیا بزان سره یو بل منطقي کینې نو مناظره ته وړاندې کیږي. کتا سوای چې د حدیثو بعض مليانو منطق نه دی ویلي، بعض مناظرو ته تلی او تلی دي، خو لیکن ځان سره منطقي مليان په خوا کې کینولي د یری د وجنه کپه ما منطقي اعتراضات کیږي نو دفاع وته کې بیا نو دا د آفات خارجي او دفاع د علوم دا متممات دي، شرعي علوم دي. احیاء علوم الدین اول جلد په مقدمه کې د دې خبرې دا بحث ذکر کړی. خپل مبحث تر اعظم زمونږه د قران کریم ترجمه او تفسیر دا فصلور علومو کې دا اول قسم علم الاصول نه دی او په اصولو کې به اعلی درجه کتاب الله شریف دا غي سره تعلق لري. قران اولنې مبحث زمونږه په معنی لغوي او اصطلاحي او موضوع غرض د قران او تفسیر کیو. قران کریم په معنی لغوي کې د قران سلور رائے او سلور مذهبونه دي. اول مذهب د امام اشعری رحمه الله دی، او دویم مذهب د فرا دی چې د لغت او د صرف او امام، او دریم مذهب د امام شافعی رحمه الله دی چې د فن د حدیث او د فقاهت او د اجتهاد سره سره په علم اللغه کې امام هم دی. او څلورم مذهب الجمهور دی چې د عام علماء قول. مذهب د امام اشعری او د فرا دا دی چې قرآن دانا محموز دی او نه چې کوم دی دا ناقص اجوف او مثالو کې معتل دی، بلکې امام اشعری وایي چې قرآن ماخوذ د قرن نه دی په معنا د ضم لغتن، او قرآن ته قرآن ځکه وایي چې آیت د آیت سره ضم دی او سورت د سورت سره ضم او پاره د پاره سره ضم. او دویمه رائے د فرا ده. فرا وایي چې دا مصدر د قرآن ماخوذ د قرائن په معنا د شبه باندې، او قرآن ته قرآن ځکه وایي لأن آیاته تشبه بعضه بعضا، آیتونه بعض د بعض سره مشابه دي. نو په مذهب د امام اشعری او د فرا دواړو باندې نن چې کوم په قرآن کې راغلي نون اصلیه دی، کای د قرائن ناخلی کای د قرن ناخلی. دریم مذهب د امام شافعی رحمه الله دی، هغه وايي قرآن عالم براسه عالم شخصی للقرآن غیر مشتق من الغیر دی، دا چانه مشتق نه دی. او څلورم رائے د جمهور دا، جمهور وايي دا محموز دی، محموز اللام د قرأ یقرأ قرآن او قراءتن او قرآنن، چې قراءت مصدر راځي قرآنن هم مصدر راځي. لکه رب کریم فرمایي ان علینا جمعه وقرآنه، نو قرآن دلته په معنا مصدری لستلو په معنا باندې دي. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، دلته قرآن په معنا د مقروء باندې دي. فاذا قرأناه فاتبع مقروءات جبريل، کله چې مونږ ولستا په واسطه د جبرائیل علیہ السلام نه د جبرائیل علیہ السلام د مقروءات او اتباع کو. نو جمهور وایي چې دا مصدر دی علی وزن فعلان، لکه غفران او شکران چې راوخ. خلاصه دا چې معنی لغوی یا ماخوذ د قرن د امام اشعری پرایا یا ماخوذ د قرائن په معنی د شبه باندې علی رأی الفراء، یا اسم براسه علی رأی الشافعی رحمه الله، او یا د قرأ یقرؤون مصدر قرآنن راضی فعلان وزن دی لکه غفران او شکران فرای د جمهور باندې. په اصطلاح کې هو کلام الله تعالی المنزل على محمد صلی الله علیه وسلم بواسطة جبريل من الله تعالى نقلا متواترا بلا شبهة.